السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید د رب د ټول ملګري به روغ و جوړ وي او الله مو راته خوشحاله او آباد لره. الله هم دغه غمونه وساتي. دوستانو، نن یو ډیره اهم موضوع در سره چیړل غواړم، چونکې داسې موضوع مخې ته راشي نو د خپلو دوستانو سره او د خپلو ملګرو سره یې شیر کول ضروري ګڼم، ځکه چې دا یو لوی پیغام لري او یو لوی یو درد لري چې زه یم چې د تاسو سره یم شریک کړم. دوستانو، یو ملګری مې راته په وټساپ باندې میسج وکړلو چې ثاقب بھائی زه لاړم قطر ته م لاړم، دوبۍ ته م لاړم، پاکستان کې مې د بزنس ټرای م وکړله او هر ځای ته لاړم، خو زما کار نه سیټ کېږي او نه راته صحیح جواب ملاویږي، او که جواب ملاوم شي نو 3-4 ورځې بعد مې وباسي. نو ما ورته یوه خبره وکړله، ما وی چې یاره محنت کوه نو الله به درته انشاءالله یو ورځ ښه دغه درکوي، یو ښه ځای به درله درکړي، د الله نه هر حال کې شکر وباسه. نو هغه ماته یوه خبره وکړله، وایي چې زه خو ډېر زیات محنت کوم او ډېر دغه کوم. نو ما ورته ښه، بیا مې ذهن ته یو سوچ راغلو او پوښتنه مې ترې وکړله، مې آیا مور و پلار خو درنه خفه نه دي؟ نو هغه راته ویل چې زما خو د مور سره 6 میاشتې وشولې چې زه خبرې نه کوم، 6 میاشتې وشولې چې زما د مور سره په څه خبره باندې خبرې بندې دي او زه د هغې سره خبرې نه کوم. نو ماته موبایل ډایرکټ کټ کړلو او خبرې مې ورسره بندې کړلې او خولې ته زما زړه ته یو درد را ورسېدلو او یو تکلیف مې را ورسېدو، حالانکه مور دغه وه، خو درد زما تکلیف ته را ورسېدو چې دا وګوره، مور هغه یو هستي ده چې انسان ته پته نه لګي. مور او پلار دا هغه یو تحفه ده چې انسان ته پته نه لګي چې کله د دې دنیا نه لاړ شي نو بیا انسان ته پته لګي چې یاره مور او پلار څومره خوږ شی دی. تاسو په الله باور ولرئ، زه به چې کله د سکول نه کور ته راغلم یا د کالج نه یا به چېرته د ډیوټۍ نه کور ته راغلم، نو زما مور به په کور کې وه، خو ما به چې کله د هغې چپلې مو نه کتې نو ما به ورونو ته ویل یا په کور کې چې څوک وو نو ما به ورته دا خبره کوله چې زما مورجانه څه شوله. نو دا مور دومره خوږ شی دی چې زما د مور چپلې به پرتې وي، خو ما به بیا هم تپوس کوو د خپل ورونو نه چې څوک به په کمره کې ناست یا په هغه کې چې مور څه شوله. د الله په ذات مې دې قسم وي چې زه درته په خپل اکسپیرینس در سره شیر کوم چې زما په دوبۍ کې 2 کاله وشول، خو تر اوسه پورې الحمدلله یو ښه جواب لرم او دا هر څه الله ورکوي. خو زه تاسو ته ګارنټۍ نه وایم چې تر کومه پورې ستاسو سره د خپلو والدینو د خپل مور و پلار دعا نه وي، که تاسو پی ایچ ډي سکالر وي او که تاسو ساینټسټ وي نو تاسو هېڅکله هم ترقي نشئ کولی، ځکه چې د انسان د ترقي د وروستو د مور و پلار یو بنیاد وي، د مور و پلار د دعاګانو یو صله وي او د هغې په صله باندې ته کامیابۍ ته رسې، ته هغه یو ځای ته رسې چې کوم ځای ستا تصور هم نه یي کړی. نو تاسو په الله باور ولرئ، زه چې کوم ځای ته م لاړ شم، زما چېرته انټرویو وي یا مې چېرته کار را ایسار وي، نو د مور و پلار په دعاګانو باندې زما هغه کار داسې کېږي چې زه ورته حیران یم، ځکه چې زما ته نن کامیابي میلاو ده او د ټولو خلکو ته کامیابي میلاو ده، دا د مور و پلار د دعاګانو یو صله وي. نو چې ستا هر څومره ډګریانې واخلې، پی ایچ ډي سکالرز وي او څومره غټ لوی انسان دې ولې نه، خو تر کومه پورې چې ستا د مور و پلار دعاګانې تا سره نه او ستا د هغې سره حسن سلوک ښه نه وي، نو ته هېڅکله هم کامیابي نشي ترلاسه کولی. مور و پلار خو الله تعالی انسان له یو تحفه ورکړي وي، مور و پلار خو ډېر خوږ شیز دی. قسم دی بس که تاسو زما نه تپوس وکئ چې مور په ما باندې څونه ګرانه ده، او بیا د مور به زه ویم چې پلار خو زه به درته دا یم چې خلکو ته مور ګرانې او پلار ما ته د هغې نه زیات ګران دی. ولې؟ چې ما ته پته ده چې زما پلار د ما سره څومره سختې تېرې کړي دي، زه یې را غټ کړم، په ما باندې ښه سبق وویلو، ښه کالج را باندې وویله، یو ښه انسان یو لوی مقام ته یې ورسولم.
نو آیا بیا به زه څنګه د هغه مور و پلار قدر نه کوم چې زه یو داسې ځای ته راورسېدم چې نن زه یو ښه زندګي تېروم، یو ښه مستقبل لرم، دا د چا په وجه؟ د پلار له وجې. زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې تر هغه پورې تاسو کامیابي نشئ لاسته کولی چې تر کومه پورې تاسو د خپل مور و پلار عزت نه کوئ، قسم په خوله چې بیا به ارمان کوئ. ټولو ملګرو ته مې د ویډیو په دغه باندې ګزارش چې څومره د والدینو سره خبرې نه کوي یا لږ ورسره تیزیږي، نو کوشش کوئ چې د مور و پلار سره ډېر ښه سلوک کوئ، ځکه د مور و پلار عزت کول دا ډېر یو لویه مرتبه لري. نو کوشش کوئ چې د مور و پلار عزت کوئ. تاسو په الله یقین ولرئ چې تاسو سره تعلیم نه وي هېڅ دم نه وي که نه، او که چېرې تاسو د خپل مور و پلار عزت کوئ، احترام کوئ، نو تاسو له به الله یو داسې کامیابي درکړي چې د هغې به تاسو تصور هم نه وي کړی. خیر دی که ستا پلار کله کله غوسه شي تا ته یو خبر وکړي، هغه مشر دی. خیر دی که ستا مور کله کله تا ته غوسه شي او تا ته خبره وکړي، خو دا یاد ساته چې مور و پلار هېڅکله هم بچي ته غلطه خبره نشي کولی، یو مور و پلار هم د خپل بچي لپاره غلطه نه غواړي. نو لحاظه د دې ویډیو په واسطه باندې زه تاسو ته گزارش کوم چې د خپلې مور و پلار سره ډېر ښه سلوک لرئ، نو انشاءالله الله تعالی به تاسو ته هغه دنیا هم ښایسته کوي او دا دنیا به هم ښایسته کوي. دې ویډیو کې تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.